سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ضربت وهلی شوی دی علیهم پدوی باندې وهلی شوی دی علیهم پدوی باندې الذلت و ذلت اینا کوم ځای کې چې ما ثقف امن دلی شي دوی الا مگر بحبل الله فنولو من الله د خدای وحبل درسی ومن الناس او د خلق رسی سره وباء نختشوی دی بعذب فعذب من الله د الله وضربت او لازم شوی ده علیهم پدوی باندې المسکنتو محتاجی ذالک دا فدی وجه بانهم بشک دوی کانو یکفرون انکار کوي بیاات الله آیاتونو د الله تعالی نه ويقتلون او وجن دوی الانبیاء پیغمبران بغیر حق فنا حق باندې ذالک دا فدی وجه بما عصوا چې دوی نافرمانی کوونکې دي وکانو او دوی یعتدون د حد نه وتلی د آیاتونو ربط د دې ځای نه خاص د یهودو مبارک بیان کیږي لکه مخکینو آیاتونو کې د امت محمدی صلی الله علیه وسلم د عزت او عظمت بیان شو د آیاتونو کې د یهودو د ذلت بیان دی یعنی په یهودو باندې همیشه د پاره ذلت مهر والے شوی دی دا بخت قوم چې کوم ځای مونډلې شي ذلت تدوینه نه لري کیږي لوی کروڑپتیان يهوديان هم په ازادۍ او خود مختارۍ سره د خپل جان مال عظمت حفاظت نشي کولای ځکه دوی د آزاد او خود مختار حکومت یو ځای کې هم نشته دی ټیک شو دی کده دا څنګه دغه کې دا ټول د امریکای نور خلکو په دغه باندې دوی کوي دې ځکه یو ټکی تیر شو الا بحبل من الله نو الا بحبل من الله وحبل من الناس معنا دا سدا چې ذلت او رسوایی په دوی همیشه وي لیکن کچره دوی د الله جل شانه رسي ونی ولا یا د خلق رسي ونی ولا نو بیا د ذلت او رسوایی نه بچ کې دی شي د الله جل شانه رسي څه شه دی اسلام قبول کړي او د خلق رسي څه شه دی چې دا بنا حق باندې سدي دا مرګونه نه کوي ټیک شو د انبیا چې دی قتل اول د چې دا شدګردي کوي چې دا نه کوي او معاهده وکړي او د ټولو مذهبونو خواندانو سره د لاندې وخت تیروي او بعض مفسرینو د حبل من الله او حبل من الناس دواړو نه یو مصداق غستری او معنی ته غستری ټیک شو د الله جل شانه فزا چې اسلام قبول کړي یا معاهده وکړي جنگ باندې کړي ټیک شو او د اسلامی حکومت د جزیه د ټیکس لاندې خپل وخت کوي تیروي نو حبل من الناس دی او حبل من الله دی ټیک شو تفسیر دوانه شو اوس د يهود حکومت حیثیت څه شه دی دلته سوال پیدا کیږي چې یاره او دا په سورۃ بقره آیات نمبر 61 کې دا خبره تیر شوی خلاصې دا چې د يهود حکومت څه خاص حکومت نه دی بلکې دا هم د امریکای برتانیې و غیره یورپی ملکونو لاندې د مسلمانانو د کمزوري کولو د پاره یو کوشش شروع کړی دی که یو کوي مسلمان دغه ملکونو نه بغیر هیڅ حیثیت دین لري ښه اساسي په دنیا کې د مسلمانانو او عیسایانو هندوانو نورو مذهبونو والا په مقابله کې د بنی اسرائیل یو وړو کې عاصبانه ریاست هیڅ واقعیت او حیثیت نه لري او د يهودو صداسي قوت او شوکت نه دی د قران مجید پیشنګوئی غلطه ثابت کړي دا اوس موږ اسرائیل واره یو ملک وي چې دا تسلیم کړي ټیک شو دا ټول آرامیتوب د چا دی امریکای دی کنه شاته د امریکای لاس ته د یورپی چې څومره ملکونه دي دې ټول وسره لاس ته نو دا وجه نه څه دی دا ځکه د عاصبانه دغه کایله قران هغه ته جو ګوري نو دی ګوري سم نه دی دی په ټول مرده شانتي بذلت او رسوایی کې سوي اختوي ټیک شو دا شان دی بنا حق باندې پیغمبران قتل ول دی بنی اسرائیل وب ټیک شو او په ګناه سرکشي کې ده حد نه وتلی و دي چې الله وایي ذالک بما عصوا وكانوا يعتدون دا په دې وجه چې دینه فرمانی کوونکو کانو یعتدون د حد نه وتلی ضربت وهلی شوی دی ضربت د مجهول صيغه نو معنی ده سده وهلی شوی دی علیهم پدوی باندې ذلت ذلت عینکم ذکی چې ما ثقفو مندل شوی دوی الا مگر بحبل من الله
پنیولو د الله جل شانه رسی ټیک شو وحبل من الناس یو د رسی د خلق د رسی سره وباء او اختشوی دی بعذب دی په عذاب من الله د الله جل شانه وضربت او لازم شوی دا علیهم په دوی باندې المسکنه محتاجی التمانه وهله شوی دا دلته لازم شوی دا ذالک دا فدی وجبان دی بانهم بشک دوی کانوا یکفرون انکار کوونکی بیاات الله د الله جل شانه د آیاتنا ويقتلون او وجل بی قتل ول بی الانبیاء او پیغمبرانو لرا بغیر حق فنا حق باندې اسی به سبا انبیاء قتل ول بس مونږ تاسو دی حالاتو کې وګورو اسی به علماء کرام شهیدان کوي ورسته ورځه ولغه سره جوړم کړی اسی به دغه دین بیان حدیث پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دین خدمت کې الله جل شانه د احکاماتو حفاظت کې په دی وجه دي څه کوي دا کې شهید کی دا قسم پیغمبران هم دي څه کول او دا دعوت خبر وته چې تاسو دا کلمه وایي کامیاب بشئ تک شو ذالک دا فدی وجه ما عصوا چې دینه فرمانی کوونکې دي وکانو دوی یا تدون د حد نوتلی صدق الله العظیم.